يمون دې خپل لور ته نصیحت وکړي چې د خپل خاوند سره ښه وخت تېروه. موعظه مصدر میمي دی، وعظ او نصیحت د رجل ابنته لور خپل ته لاجل حال زوجها و د وجه د حال د زوج نه چې زوج دنه خفه دی. ګورئ زوج دنه خفه نشي او خاوند سره ښه وخت تېروه. نو دا اوږده د حدیث کې مخکې تېر شوی هم دی او دی بیا راوړي. عبدالله ابن عباس ویلم ذوالحریثن ذوالحریثن په دې خبره چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه سوال وکړم، ځکه دا مسله کې دې منهمک و، دا مسله دته ښه معلومه ده، زه د لور پکې وه. عن المرأتين هغه دوه ښځې د بیبیانو د نبي علیه السلام نه اللتین قال الله تعالی فی حقهما مقدر کا ان تتوبا الی الله نو جزا ولا مقدره ده. که تاسو الله ته رجوع کړو توبه مو ویستا یغفر الله لکما الله به مو بخي. ولې توبه وباسئ؟ وقد صغت قلوبکما زړونه مایل شوي وو. کوم طرف ته مایل وو چې پیغمبر ځان ته رانږدې کړي او د نورو بیبیانو نه لرې کړي، ځان ته رانږدې کړي د نورو بیبیانو نه لرې کړي. حتی حج مې چې دا آیت د چا په حق نازل شکې وو خو تفصیل یې غوښته. حتی حج عمر حج کو ما سره حج کو وعدل عن الطريق د لارې نه یو طرف ته شو، زم سره یو طرف ته شو بې اداوتن په یو لوټګې د لارې نه سو یو لوټګې را سره وه، یو لوټه استنجا کوله نو ما سره ورسره لوټه نیولې وه. فتبرد او داسې مات کړ ثم جاء وسکبت على يديه منها وبه مې د لوټې نه ورواړولې فتوضأ. دې وخت کې مې طبیعت د عمر لږ تازه و نو تپوس وکړو یا امیر المؤمنین من المرأتان من ازواج النبي صلی الله علیه وسلم اللتان قال الله تعالی في حقهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا تعجب دی وابن عباس عجبا لك يا ابن عباس دا هم د تعجب د پاره راځي. تا ته یو خبر نه معلوم او ما ته معلوم نو دون انتظار دی ولې وکړو مخکې به تپوس کړو. وما عائشة وحفصة ثم استقبل متوجه شو عمر حدیث تا استقبل متوجه شو حدیث تا يسوقه اي يبينه حدیث بیانو. قال نبی كنت يوزوما وجار لي دماغ وردیو د انصارو په بنو امیہ ابن زید کې او دا بنو امیہ ابن زید د والیو د مدینې نه دا د عمر یو خدای توسیدا نو دی بکلا التاو وكنا نتناوب النزول نوبت بالنوبت بالنزول کو نبی علیہ السلام او ناکد تلیگی چې دا غنم اوس ابن خولا ابن عبدالله او سوک عطبان ابن مالک وی فیندر یوما نزول ماتا خطوی دا برن لاندر دل عوالی چت دی مدینه خطا نو ذکر وی واندر یوما ویدا نظر تو شکر بدر اخوص شو مدینه تجئتو نما براتل کل یقبل مرگی دا بما حدثا یہ سب واقعی من بیان دا ما حدثا دی خبر دا غیرو دی بوٹی وحی بوا او بغیر وحی و دا پیغمبر اسی عام خبری باوی خدا بما امرگری تا ماسمتن رساولی ویدا نظر چی مرگر بمنالف شو فعالم استزالکا وکننا معاشر قریش انہوں بغالب بخضو خضو دمون مکی کرش نشو کولی ولما قدمنا چی مولارو بانسوار وجدتمکو اذا هم قوم اذا مفاجاتی دی هم مقدر کوا دا یو قوم چی غلبکو لبدی خضو قدم سمانا دا خضو مشوری ورکولی دی با بیعمل کاو خضو بہت استغیوی دی بہت چپو مفتفقت ورون بی خضی دم دا صحبت توجنا یا خودنا من عدم نسائی الانصار داغی اخلاق ازدکر دا غوی بیلی دل که دی خو خضو لجوابونا ورکی دی خو پا خضو غالبی دن زمون خضی پا من غالبی شوی بس خفت یودل میں شورو کا پا خضا آواز میں پیوچت کا تو ما تلے مراجعہ اوکلا مراجعہ پی جانے جواب ورکاول جدی او خبرو کم او خضا وی دا سے نر پکار دا سے پکار دا سے نر پکار دا سے پکار دا یعنی دا ما خبر ما تا واپس کلا چی دا سے مکاوا نو فانکرتو ان تراجعنی ما ناشنو گانا مراجعہ اذا ما سر مراجعہ کی وہ ہو دا مہاجرین و خضا کو سوال نہ پیدا کی گی کہ جواب ورکی دا تا من جواب سنگ را کرو تا ما سبانی دا ما خبر رد والکلا دا ما خبر دا ما تا واپس والکلا قالت نو دی خزم ولم تنکر تولی بد گانی اذا تا سر مراجعہ کم یعنی یو خبر استاد مانی کو حوضی دا سے مکوا رجورتکم پا خبرو کے واللہ ازواج دا نبینا مولا یرائیانا اغیخو پیغمبر سر مراجعہ کئی
حضور پاک دی یو کار اراده وي داسې مه کوه داسې وکړه. پیغمبر ته په خبرو کې رجوع کوي وان احداهن لتهجره او یو د دوی کله هجران هم ورسره کوي پوره ورځ تر شپې پورې دا ښځه خبره ونه مني نو ښځه خفه شي تر شپې پورې ورسره بیا خبرې نه کوي چې دا مې واورېدل نو هیبت کې واچو ما لره دا خبره اوهو امهات المؤمنین خبرې مو سره نه کوي او پیغمبر له جواب هم ورکوي خبرې مو سره کوي نو ما وی قلت ما وی لها د خپلې ښځې ته قد خاب من فعل ذلک برباد شو خیبت کې مبتلا شو هغه بیبي چې دا کار کوي منهن د امهاتو ثم جماعت علیه ثیابی بلا میں جامع را جمع کړي جامو نه مراد صادر وغیرہ فنزلت بدخلت على حفصه ودې مناسبت د باب دا د لور ته نصیحت کوي وقلت لها اے حفصه اتغاضب احداكن آیا غصه کوي یو تاسو نبی علیہ السلام سره پورا وصدا مانا چې خفقان کوي یو بل سره انکار کوي حتی تشبیه پورې قالت نعم قلت قد خفت برباد شوي خیبت کې مبتلا شوي او په خسران کې مبتلا شوي تب په امن شي ردینه چې الله په در باندې غصه راوړيږي د وجه د غصې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر د غصه شي خو الله به غصه شي نو هلاک بشي لا تستكثري ډېر سيزونه ته مغواړه استکثار نه کوي چې بعضې سيزونه خو مخامخا د خاوند نه غواړي ډېر ته مغواړه ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه او پیغمبر سره هجران هم مکوا ما نه غواړه ما بدل کې ولا يغرنك وذوقدين کی تعالی را د عائشه وسره دا چل کوي نو هغه ډیره خوخه د باغې نه بخپلی شي او تا نه بخپه شي ذوقدين کی تعالی را ادا خبره کانت جارت می استاګه ونده او زاد دولې دستانه او محبوبه د نبی رسول الله تا یرید عائشه ویږي په خبره اوس کله سوالو کې چې د بیبيانه ولې داسې کوي نو دا غي مطلب دا نه دی چې پیغمبر تسبق پوری یا د پیغمبر توحید کې دا خو فطری تقاضا ده چې بعض وخت انسان خپه کوي دا خو د انسان د فطرت نه وزینا دا خو دوی کله د پلان نه خپه شي لور کله د مور نه خپه شي دوی د مور نه خپه شي مور د خاوند نه خپه شي دا خو د دنیا رواج دی دا د فطرت تقاضا ده د دې یو هغه خفګان دی چې د سپک ګوري توهین کې یو هغه خفګان او سوال نه پیدا کړي چې امهات المؤمنین د پیغمبر مبارک سره داسې وي او بعض وخت انسان په ځل کې هغه فطري تقاضا راشي هغه خفګان شو کور کې خامخا اوره دا یو خبره درته کوم زمون عوام چې د جمعات کوم خیال ساتي رښتیا وایي مونږ یې خیال ساتلی نه ولې ځکه زمون ژوند دی وسره ګوره د مور او پلار احترام د پیر صاحب د احترام نه ډېر زیات دی د مور او پلار خو هغه په نصوصو کې راغلی نصوصو کې او د استاد احترام بیا د پیر صاحب د ډېر زیات دی پیر صاحب د مستحبات کې استاد د فرایض کوي لیکن خلک د پیر صاحب ډېر احترام کوي په نسبت د دې ولې ځکه مور او پلار سره ژوند دی روزانه خو مور او پلار ته پسینه لاس کې خودل او اٹھ بیٹ ډېر ګران کار دی او استاد سره پورا کال ژوند دی نو چې پورا کال ژوند دی وسره نو روزانه او هر سکند او هر منټ دومره احترام ګران دی پیر صاحب له خو چې د شپږ میاشتې کې یو ځل لاړ شي حالانکه هغه ته مستحبات ښیي استاد درته فرایض ښیي استاد درته عقاید ښیي استاد درته تفسیر ښیي استاد درته پیغمبر حدیث ښیي هغه احترام په زکچنده زیات دی لیکن بیا هم خلک د پیر صاحب څونه احترام کوي ولې یو ځل ولا لاړ شي او استاد سره ژوند دی مور پلار سره ژوند دی نو هغه څه نشي کولی جومات سره د مولا ژوند دی حالانکه د په زړه کې د جومات ډېر احترام وي هغه څه نشي کولی کوم چې عوام الناس کوي ځکه عوام الناس یو ځل نیم راځي ته پکې دننه اوسېږي نو امهات المؤمنین خو د پیغمبر سره ژوند دی نو چې رسول الله مبارک سره زندگی ده نو ټولو برسول د مولا بادر په شان اودس کې نشي ګرځېدی چې هر وخت به چپ چاپ ناست دی او غږ به نه کوي او چې سمیده لکه څنګه چې عوام الناس او بهر خلک د پیغمبر کوم احترام کوي هغسې ممکنه نه ده کله به ته ودې پیغمبر به راشي نو ته به څه کوې کټ کې به نه ښکېږې یا به کټ کې ته ناست دی او رسول الله مبارک به درنه بار دي او بهر انسان دی نو خو به ودرېږي نو ته به هر وخت ودرېږې ته به لوښي وینځې ته به جامې وینځې ته به کټوی پخې کله به پیغمبر مبارک بار خلک خو ورته هر وخت مخ ته ګوري نو تار وخت مخ ته په کور کې ښځه کتی شي او کټوی پخې بچي به خلاره حاصل د خبرې دا ده چې د هغې مقصد دا نه د امهات المؤمنین دا نه و چې ګنې امهات المؤمنینو د حضور پاک سره بغض یا د پیغمبر مبارک سره څه و یا ورسره حسد و یا ورسره بغض کله حاشا و کله چې داسې دې پېښ شي هغې خو د پیغمبر نه ځانونه قربانوله پوهېږئ په خبره نو
دا خبره ده. نو سوي قال عمر فكنا قد تحدثنا من بيوم سردا خبر كولي لأن غسان بادشاہ غسان تنعل الخيل أسن للنعلون وهي نعل بيجنه كان نعل وهل سفر تيارول لي لتغزونا في موسى الجنكي ونزل نازل في صاحب دما أنصاري ومنوبته مدينة تا وجي واپس بعشاء المسطر وضرب بابي ضربا شديدا وقال أصم هو سمى اسم إشارة دي دلت هو عمر شتا ففزعت روة مهيبة صار خرجت فقال وغان سواري مرغري قد حدث اليوم أمر عظيم لويكا بيخري نماوي کا غسان راغي اغبات غسان بادشاہ قلت ما هو سدي أجاء غسان أقربه جاء مانا قربه قال لا بل أعظم من ذلك وقع مقدرك أو أهول دين هيبتناك دي طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء طلاق نو ورکړی اعتزال کړو او بعض خلکو دا فهم پټی غني کې بیا له طلاق ورکړی دي کوم ځای کې دي فقلت ما وی خابت ارجع سره د خپل لور غمی وخیبت او خسران کې مبتلا شو قد كنت اظن ما هم بدي ګمان کو چې یوشي کو قریب ان یکون چې کېږي وا وجماعت علی ثيابي وصليت صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نو جسمون پیغمبر مبارک څنګه وکړو نو بالخانه ته وخته ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له بالخانه ته مشروبه وتوجه وجه من طويل ده خلق بکی وبیگ دی تو بکی یخ پرتی فاعتدل فيها او داخل في حبسي فجاهي تبكي ما يبكي تمانه يرى ولد دير وزنا اتولق كن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ها تنبيه هو ذا هو مبتدا ذان الذي ومشروبك وخرجت روة فجئت الى المنبر او جيت الى المنبر نے اور الناس وجلل پیغمبر په خفقان بعد وجلست معهم قليلا ثم غلبني ما اجدوا يقولك بكم خلقان منطقه من ابان غالب شو قال المشروبيه التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يو غلام الدور اخذ مشروبيه برد سربان الناس کو میں استاذن لعمر ودخل الغلام فكلم ذم ثم رجع وقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم خبره وکړي استاد ذکر مې کو چې عمر اجازه والے کو چپ شو نبی عليه السلام فانصرفت لنا حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني بيانا باندې غلبو فما ارغمت ما منذر يقول لك پیغمبر نو خجم چې واقعي طلاق شوی دی کنه فجئت ولم فقلت للغلام استأذن لعمر فداخلت غلام ثم رجع فقال قد ذكرتك له ما قلت ذكر استاوك وسمت چپ شو اجازت یې ونکړه نو واپس فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما جدو فجئت الغلام دا ول اجازت نور کی فکر مند رسول الله مبارک یا دې سوچ کی به مې کنه چې عمر بہت دلور متعلق ما سره خامخا خبره کوي نو دا عمر خپلینه سهولت دي برباد نشي وجئت الغلام فقلت استاذن فدخل ثم رجع الي فقال قد ذكرت له فلما وليت منصرفا هشام الرسول كيوم قال نو عمر ويت الغلام يدعوني ما ده واسطه وقال قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مستجع على رمال حسير فقالوا ذكو ذكي بعد قل ذكي ليس بينه نو فما بين حضور پاک وما بين ذكو ذكي کے فراش سے بستر اثر کړو هغه پانو د پوزکو به جنبه او تکیا والے په بالغ د سرمنه او دنه تکلیف او باطل کې د کجور پانه وي دا دلو وسلمت علیه ثم قلت انا قائم بردون هیبت کې راسته نشو یا رسول الله طلقت نساءك فقد نظر پور تک فقال لا طلاق من دي ورکړي فقلت الله اکبر د خوشالین کې د خیر مسله یو سمدا ثم قلت وانا قائم استانس یا رسول الله ګور د حضور پاک دون هیبتو کہ عمر خبر نشی کول استانس لگب شپ لگو انس الفت ودا سے خبر حکم چې انس پکې پیدا شي مینا لو رأيتني تتالی دلې مونږه پدا سے حال کې تلی دلې خو دې خو کده رايات شو هغه حال لو رأيتني تتالی دلې معنا څه کده ریاض شي مونږ له قریش نغلب النساء فلما قدمنا المدينه اذا قوم هم قوم غلبك بني خذوا مسکی شو نبی علیہ السلام مطلب دا چې تم په قریشو کې یې نو تم په خذو غالب وي چې مدینه تراله خذ پتام غالب شوي ثم قلت يا رسول الله رأيتني داخل کوم په اپ څخه هغه وخت دلی دلی ما صاحب حق خپل لور ته وصیت کړی دی قلت لها لا يغرنك ان كان جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي مسکی شو یعنی عائشه دې زیرا او قد پر نور بیان نو مطلب دا چې عائشه ته وګ نه کې
نور بیبیانم دا عائشہ نه چل زدا کا فجلست حين رأيته وروس كينات الدوير تبسمه فرفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إذا أنت نظر راكاي نظر فاقشي دخلك راكاي كيف خشي بك داشت خشي نو سوا ده ودرو سرمنونا فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا نسوالك فليوسع على أمتك جب أمت فراخي راشي نو خدب بياك لغان نغوالي كنا فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون لا هم خدا عبادت هم تنگستيو نو ناس نبي عليه السلام وكان متكئا فقال أوي في هذا تبديك سوچنا وفي هذا تتخيل سوچ يا ابن الخطاب إن أولئك ذا فارس والروم وأغا قوم دي عجلوا طيباتهم دوی له پتا عجلت کې ورکړی شوی دی اجر الطیبات اجر د نیکو د دوی په دنیا کې هغه چې دنیا کې کم ظاهري نه کوي اجر دنیا کې ملاوي آخرت کې نه او موږ له آخرت لپاره دی وقل يا رسول استغفر لي ما لا بخنا وعا خبر من غلطه کړی نو اعتذار وکړ السلام د بیبیانو قول من اجل ذلك الحديث الى ارشد حفصه الى عائشه هغه څه خبره وا چې بس موږ په شات باندې کړل یا درې خبره یا د بریری سره جما او په نوبت د بیبي کې به بند کړل نور رسول نو دا وجه مو قالین ته غختل جامع مختلف خبره ما کړی دا وکانه قال او عليه السلام فرمایي جمعنا بداخل عليه شهرا يوم من شده موجدي د شيخت غسيد حضور پاک بدوی ان عاتبه الله جل عتاب رولېګا فلما مدت سكت يوم كم دير تیر شوي داخل په عائشه وبدا بها فقال ذو عائشة يا رسول الله إنك قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت أو دخل صباك داخله ما دنور دينن روز نور يوشتمدا يو كم دير شمدا أعدها عدا شميرا من إيه بيبيان الدون التقليشي ويتروضي بشميرا دي تكلم مياش كولكيجي فقال الشهر والإفلام أهديد دامياش يو كم دير فتا دامياش يو كم دير بيو خطا قائد آية ثم أنزل الله التخير تخير فبدأ أبي أول مرة من نسائه يا أيها سنجري إن كنتن تردن الله إن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن متاعا وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن لله أعد للمحسنات منكن أجرا وما فأخبرتكم ما ورك حضور الفاتح بيقول بيان الخيار والقر فقلنا مثل ما قالت عائشة مناسبة ذلك ذلك عمر لا أو قبل خدت نسيتك فحق حضور الفاتح كي زوج الرسيشة بس فأخذ فرض روجي پوری در رمضان فرض لك حيث وقنيني كري نو که خاون تا نوی نو بهتره ده نویشی و یرا خاون تا نوی نو جایده ده بهتره نه و بهتره ده که خاون سره مشوره وکړي چې په ما خو فرض موجود دي نیسمه نو ډېره بخي په کومه ورځ د خاون حاجت نی نو روژه وکړي ضرورت روژه به نه نیسي او په نفلیو کې بغیر د اذن د زوج نشي نیولی فرضی کې هم بهتره ده چې خاون سره مشوره وکړي وكنم كينو أخذ الله حق ده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونفلي نشي إذا باتت السوي لا تصوم المرأة بإذن زوجها تطوعا قيد ولغو نفلي بغير دا غدا إذننا منيسا تابع رجعي دا غدا ضرورت راغلي وربسي شاء وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج الملك وقبره شاهد بالله خاوند حاضر وكخاوند فسفري نو خير بها النساء إلا بإذنه إذن عندك صراحة وكدلالة وما كذا قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها خدر وانا كي خاوند سرد فراش تزوج ندان لشبتي لك خاوند ته مطالبه وکړه د جمع دا ناراضي او چې حیض او نفاس کې نی مبتلا و که په دغه ورځو کې دا جمع ورته متملاس ته مطالبه وکړه ور دي شي او کله جمع مطالبه وکړه لا طاعت لمخلوق في معصيه الخالق جابت امام وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي هدي عن شعبة سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فالذي على فرشتي تر سبا پورې لعنت وای
دا کمی فرشتے پہ لعنت ہوئی یا ہو کرام الکاتبین او یا یرسل علیکم حفظتا بعد فرشتی دے اللہ پہ انسان مقرر کری کہ دا شیطان ہوتا نقصان ہونا رسے اگا فرشتے پہ لعنت ہوئی او یا پکور کی نوری فرشتی بھی کنا فرشتے کو لگی پدے قرونو کی دنیا فرشتے اللہ مقرر کری ناغی پہ لعنت ہوئی مخدہ او لعنت ستا ہوئی دا خدای دا رحمتنا لری والے کوئی گی پا خبر نو معلومی گی دا او لعنت پا اغا عمل کوئی لکی گی تاسو تماوی چه کم کبیرہ گناہ نو معلومی گی دا چه دا کبیرہ گناہ دا نو چه خاون دیو گواری نو ورزده یو که حیث کے دیو گواری ورزا که پا نفاس کے دیو گواری ورزا او اغیے کے کنن دا جمع مطالبہ کے نبا پورا کے او پنورو کے جی او گورا دینی نا عموم معلوم شو کنا دروازی گواری کدش پی گواری او دین دام معلوم شو چه حق دا جمع دا زاو جی دے زوجين لي شبه وبه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ماتت المرأة مهاجرة فلا زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع دا د حجاب نمخ کې وا د حجاب نمخ کې خو عام خلک یو بل کتل لا تل کنه ما خو تاسو ته ویلو کې د مخ د سر د سټ د لاسونو لیچو صرف د مرینا والا تر د رکبتینو پورې دا پردا وا مرینا والا تر رکبتینو پورې پردا وا نور د لاسونو د مخ او د سټ او د لاندې خو دا پردې نه وي دا د هغه زمانې سره متعلق دی نو هغه کې وخلک یو بل کړل اوسم دا په دې باندې کې دا په دې کلو کې دا گاونډیان یو بل کړل دي او ستاره یو بل نه کوي تنور چې وي دا گاونډي خطر شي تا کړ تنور اچي نو خلک یو بل تګوري نه پېښه په خبر اوسم په دې گاوند کې راته یو بل کړه غم خاده لدی سترونه نه کوي د مخ ستر نه کوي اکثر لاسونه ښکاري اکثر دوپټه په سري سټه ښکاري اوسم نو ګوره څه الا باذنه دا خاون اجازت ني داغه د اجازت ته بغیر وسوک نه پرې دی دا هغه زمانه سره یا دې زمانه کې ویل شي چې دا کوم خلق راتلل جایز وي په دې زمانه کې نو دا خاون د اذن نه بغیر هغه نه پرې دی ورپسې شه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تحب وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن ببيته الا باذنه وما انفقت من نفقة عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره شابه سي نفقت نكي ونفقه بغير دا امر دا غنا يؤدى اليه يرسيږي اليه دی خاون ته سر شطره نیمه ورته رسیږي سوال کوه چې دا خو بغیر د هغه د امر نه چې صدقه ورکړي خو صدقه صحیح نه شوه بلکل نو څنګه دلته وایي چې نیمه رسیږي جواب دا دی چې د هغه دوه قسمه امر دی یو دلالتن دی یو صراحتن چې صراحتن امر ورته وکړي نو بیا پورا ثواب دی بیا سره پورا ثواب دی او که دلالتن اذن وینو دا صدقه کولی شي او د خاون پورا ثواب نه کیږي سو یې کیږي نیمه کیږي نه پېښه په خبر که اذن نه خو سر نه ګناه ده بیا که اذن نه خو ګناه ده او که خپل مال ورکړي نو ګناه پکې نشته او که عموما خو د خاون مالی او که اذن نه پورا ګناه ده که اجازت صراحتن به پورا ثواب دی او چې دلالتن وي نو نیم دی ورپسې شمولانا اصل کی مولانا صاحب دی کی بنیاد دا دی چې دا نیم کې نیم ثواب ولې ځکه د کور دا اوړه دانې ګوړه دی کې نیم حق خو د ښځې دی که نه نیم د چا دی د سړي دی نیم د چا دی د ښځې دی نو نیم د هغې دی نو چې ولې که د اذن دلالتن دی نو د نیم ثواب د هغې کېږي د باقي نیم د خاوند کېږي نه پوه شئ په خبره مخکې ده وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا التيمي عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنه فكان متى من دخلها المساكين واصحاب الجنه محبوسون مالدار جد مال توي بندو فإصاب کتاب کے الا اصحاب النار قد امر بهم الى النار نو جهنميان اور تتلیو
او فقرا جنت ته تللی او مالدارانو سره حساب کې حساب خو الله په یو سکند کې کولی شي او دې بند کړل قصدن په دنیا کې ممزي کړی دی ودرېګا جنت ته بلګرستو ده نو سوال کوو چې عبدالرحمن ابن عوف سره سکے حضرت عثمان سره سکے حضرت ابو حنیفه سره سکے دا خو پورا مالداران دا به مرستو دي نو ما تاسو ته ویلي وکړه تاسو خیال دي مې په بعضې مالدارانو خلکو به دا وخت څومره تېر شي کرکعتي الفجر کرکعتي الفجر دا وخت به پې در تېر شي زی به خامخا رستو ورپسې شه ویلې مې ودرته ولې دي ناشکره دي شابه او په دې مې سوال کړی چې په جنت کې خو ښځې ډېرې دي کم از کم یو سړي سره به دوی دا چې کومې په دنیا کې بې واده ښځې مړې دي دا به خدای په جنت کې جنتیانو له ورکړي چې واده له چا نه شوی لیکن نو ما دوه جواب وکړو مې د ښځو پیداوار ډېر دی دوزخ کې ډېر او په جنت کې ډېر او یادا چې اولا به په دوزخ کې ډېرې چې هغې کې چې ګناه ورجېږي نو ثانیا به بیا په جنت کې ډېرې شابه دی ناشکري عشیر زوج ته وایي زوج ته عشیر د معاشرت نه ماخوذ دی ښځه خاوند یو بل سره معاشرت عشرت ژوند تېروي او خلیط هم ورته وایي یو بل سره اختلاط کوي معاشرت په دې کې او معاشرت د معاشرت د وجې نه اختلاط کوي په دې کې د ابو سعید خدري حدیث تېر شوی دی ستاسو یاد دي څو چې ما الله اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء فقلنا بما يا رسول الله قال بكفرهن قال يكفرن الله وليكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قد ذوق البسيشة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال حضرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معهم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة معلومه کی دا قرات پکې پټ ویلې دي شابه ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام فقام قياما دا حدیث عبد الله بن عباس ته ګوره دې کې ما الفاظ را روان دي او هغه حدیث ته ابو سعید خدری په دغه الفاظ مخکې تیر شوی دی ها ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد جلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان للموتى احد ما لا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله تعالى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايناك تناولت اهلنا من مكانك هذا يا مولد جلوس شوي واني رايت الجنه يا اريد الجنه جنت میں اريد څنګه اريد یا الله مستحضر کو لکه څنګه چې په موبایل کې تاسو مکه دلته مستحضر شي په موبایل کې تاسو مکه ویني کني نه ویډیو ډایرکټ ویني ډایرکټ د قریب ته مستحضر او یا حجابون لري شو یا حجابون لري شو نو ویلي دا نه چې دلته دوزخ راغی که دلته دوزخ راغی په مدینه به وسوځي پوهېږې نه په خبره ورپسې شفتناولت قسم په د هغې نه دی غنچک ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا دا به معجزه وه د حضور پاک ورأیت النار فلم ارک اليوم كمنظر اليوم منظرا كمنظر اليوم تشبيه منظر قطو ودير خطرناكو ورأيت أكثر أهلها الناس هذه مناسبة شو قالوا لما يا رسول الله قال بكفر إنك يكفرن بالله قال لن يكفرن شكرك لخاول يكفرن إحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء قال ما رأيت منك خيرا قط دروستنا جملة ترى ابن عباس بحوالة شوا أنت كذا أبو سعيد خضري بحوالة لا ما كذا وبه قال حدثنا عثمان بن حجر قال حدثنا عثمان ربي لدائما رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلاق في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والطلاق في النار ولما الداران أكثر مال د وجه گمراهان شي کافران شي منافقين شي شابه تبعهم أيوب وصدق بن فريد وابن زوجك عليك حق قال هو ابو جحيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زوج خو جوړی ته وای نو په اعتبار د وصف اطلاق په مذکرم کېږي او په مؤنثم کېږي نو مذکر ته زوج وي مؤنث ته زوجه وای
ومن حيث معنا لغوي چې زوج جوړې ته وي جوړه هر یو د بل دا ورپسې شه لکه طالق مذکر اطلاق په ښځه کېږي که نه شابه قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الربيع قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تقوم النهار ما تدا خبر نه ده بلا شابه ها دا وته رسول الله عليه وسلم قال فلا تفضل واغفركم ولما إن لجسدك عليك حقا وإن لروحك عليك حقا وإن لزوجك عليك دغه مناسبت ته نو چې ځان پر وجو کمزوري کې د بیبي حق نه شي ادا کولې نو روزي ډېرې ونی سره چې د ښځې حق ادا کړي ها راعیه څه د کور څوکیدار د خاوند د کور حفاظت په دې دی دا خو نه چې غل راځي غلا کوي او دا خاموشه ناست دی چغه به وایي اواز به کوي خاوند تال به وایي ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده لقد مراعية حفاظت کون کې دا په بیت زوج د خاوند کور کې چې سړي د حفاظت کوي نو ردی وجودم د خاوند په کور کې د حفاظت کوي او بجوبم ولا کوي ها باب قول الله تعالى رجال قوامون بس اوس دواړه په کور کې جون تیرې مشربسو کې خامخا په کور کې یو امیر وی کني امیر بسړی وی په نسبت داخله دی مطلب دا چې دواړه یو کار کوي نو بیا مشوره دی کوي خو حکم بسوک چلای سړی بچي اختیار د چا دی د سړی دی بما فضل الله دا ولې ځکه هغه الله فضیلت ورکړي په بابو څلور په خذو فضیلت ته سړی چې وادو کې سړی خو خدای کار پډولې کې نه خدای به ته پډولې کې راځي بچي به ولا سوق ساتي خدای به ساتي دا ټول خبره ده مال به ولا سوق را پیدا کوي سړی نو چې دی ولا مال پیدا کوي او منډه ترړې ورلوي نو خامخ اختیار بنده دي چلیږي ورپسې شه الى قوله ان الله كان عليا كبيرا وبه قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان تاسو خو بټول د پډولو کې چې مخدو کارونه دا وندانو تاسو بیکار دی څه نه کا وګه خده کا او یې زراعت الناس یې خده نه کا جبلیا به وقوبه تاسو اوس به یو بچي شوی شابه وظیفه هم ته وقوله شروع به کې کا اب کا ذا خدا دې سړی په خپل اختیار باندې خزه قسم نه خوري چې د متاثر جيبانه کو سړی قسم خوړلې دي حضور پاک خوړلې دي شابه ته ان قال تعالی شمن قال ان شهرت المبشرون باب مشرت النبي صلى الله عليه وسلم ولسان في غير بيوتهن بس اوس مولانا صاحب د دوه روایتونو کې تعارض دي یو روایت کې راځي چې لا تهجر الا فی البيت من قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرمائے واللاتی تخافون نشوزهن نشوز دو معنی علماء کئی یو فسق و فجور چې کما خذف فسق و فجور کې مبتلا ہے لکه دې زمانہ کې په موبایل خبرې کوي خلکو سره چې فسق و فجور دا چې آزاد دی آزادي کوي بازار تم دي کولاو مخګر دي پروانه ساتي په دې کوڅو کې کولاو مخګر دي او د نشوز دوی به معنا خاون له جواب ورکاوه خاون تر برغي دا دوه خدي دي ګورې نور نه په نور وال ټکول نشته په دې دوه صفاتونو نو والله تخافون نشوزهن نفعذوهن نسيت وتوقع ورډم به حکم د نصیحت او که نصیحت باندې کار نه کېده نو وهجروهن فی المضاجع او بیا وهجروهن فی المضاجع باندې کارونه چې خدای سامان شوا نو بیا وضربوهن د ضربه متعلق راځي چې ضربن غیر مبرح سخت وال باندې کې او په موضوع د زینت باندې کې دا پر رسول کې شته خلاصه د خبره صدا چې وهجروهن کې راځي چې لا تهجروا الا فی البيت حدیث کې راځي چې هجران نه کې مگر کم ځای کې وکې کوټه کې دن سمته کوټه کې دن نه ټکټ جدا کا دې کې د شارع حکمت ته دا چې کوټه کې دن نه نو جوړه بوشي خزر واستومان شي خاون برزای او چې دا کوټې نه باري
لکه سړی په کوټه کې د ښځه او خاوند حجرې ته لاړ شي نو بیا جګړه نوره زیاتېږي ولې ښځه خو ورپسې حجرې ته نشي راتلی یا جومات ته ترې لاړ شي نو ښځه خو جومات ته نشي راتلی یا سیروزیل او چلیله ته لاړ شي نو دا خو ورپسې چلیله نشي تلی نو هجران به په کور کې کوي چې جوړه زر راشي او چې دا ته باري خاوند نو شیطان نور وسوسې اچوي لیکن پیغمبر مبارک په خپل کوټه کې هجران نه کم ځای کې وکړ بارې وکړ تعارض هغه قولی روایت ته ګورم قولی روایت ته نو هجران په کوټه کې پکار او کدی فعلی روایت ته ګورم د حضور پاک نو چاله پکار نو دا قول او فعل تر قول ترجیح ورکړي او ما دا توی چې دا قاعده کلیه نه ده ګوري دلته کې امام بخاری دی فعلی له ترجیح ورکړي ودا سندن دا غي مضبوط دی که فعلی سندن دا قولینا مضبوطو یا به فعلی له ترجیح ورکړي لیکن مونږه تطبیق کوو مونږ ادم صحیح حدیث ته مونږه تطبیق دا کوو که چرته مسله معمولی وا نو هجران په کوټه کې وکړه او که مسله درانه وا مسله سره خدای ډېر زیاتې کړې دي نو بیا کوټه بدلول شي او بیا فرق دی چې کوټه دې بدل کړه نو بیا به د خدای جرګو ته احتیاج نه لري چې خدای دې مارا ځای پیغمبر مبارک په خدای بیا تللی نه دي چې خدای رضا کړی دی په خپل چې ټیم پوره شوی دی راکو شوی دی امام بخاری سوي وی هجرت د نسب بیبیان لري په غیر بیوتهن ويذكر عن معاويه بن حيدة او رفعه حديث مرفوع کړی دی چې غیر الله تهجر الا في البيت الاول وفيلي الصح په نسبت ده او دوه روایت مضبوط دي مولانا صاحب شابه وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سيفي ان عيسى بن عبد الرحمن بن الحارث اخبره انه سلمة رضي الله تعالى عنه وعن اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا يكون على بعض اهله شهرا على بعض اهله شهرا دا بعض دراوی غلطی ده دا بعض دراوی غلطی ده د ټولو نه قسم کړي ها فلما مضى قسمه وعشرون يوما مضى عليه نولا فقيل له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم خلفت ان لا تقول عليهن شهرا قال ان الشهر يكون الف لام عهد دا معهود مياشت ها 20 يوما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو يعقوب قال تقاتلنا عند ابي الجمعه فقال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امراه منهن اهلها فخرجت الى المسجد فاذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فقال الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفه له فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقت نساءك فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكثت ثم دخل على نسائه او مکروه دی وهل دخلوا ولی ذکرون به حکم سره فعذوهن او چې باغی کارونه شي بیا څه شي دي وهجروهن او د هجرت تفصیلی ده دا غي نه پس چې کارونه شي نو فضربوهن هم ضربات واللاتی تخافون نشوزهن باندې اولته توی شو ولته توی شو چته توی شو ډوډۍ کې مال غز جاته شو په دې وهل نشتا صرف د پنوشوز باندې ضرب مرتب دی د نشوز دوه معنی به ده او ضرب بیا کم یو دی خپل وی وضربوهن ضربا غیر مبرح سخت والبانه کې صرف هغه د یارول د او بل ذکر راځي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ضربه کوي نو مخ ساته مخ د زینت زید ساروي او سپیم په مخ وهل ګناه مخ دا ډول زید د هر ساروي په مخ باندې بل مخ کې دا څه اندازونه دي کاغه اولګي کی کندم بشي سترګه د پکې پوز خپل دا ورګري نه به سر ضربه راشي دیوانی نشي دماغ خراب نشي سر ضربه سر سترګو نه درځي او علما وی په حکم د وجهه کې هر موضع زینت ته بیا دا ډول دی چې خدای ډولې ساتي تاسو پوهیږئ سر خدای ډولې نه ساتي سر کې چې وخت سپینې توروي او کالی پکې ماره خدای ډولې نه ساتي سپه ساتي دلته غلبند چي سینه ډولې نه ساتي دلته پجامو کار کې
لاسونه ډولي نه ساتي نکلي پورې کوي ګوتمې او د بنګړي پیچې لاندې خپې ډولۍ نه ساتي نکلي دې پې پورې کوي پازې پیچې نو په دې ځای نو وهل ممنوع دي په ملا وهل کولی شي ضربا غیر مبرحین ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن ابي عن عبد الله بن زمعه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسجد احدكم امراته ندی وخی استاد خلق پشان د وهلو د مرئی خلق سخت وهي د سخت نه وهي ولدينا مزار مبرح مني ثم يجامعها يا وصل الجماع في باخر لا ثم الاستبعاد دي چې وهي سره جماع کې بعید رجی بیا وسره جماع کې چې د مرئی په شانته وهي بیا جماع به سره څنګه کې شرمېږي معنا او چې بیا وسره جماع کې ورته سوي سار دیوالم څنګه دی ډبولل اوس د خپل چنګنی د خپل د نه ولا لاړه ته به اوس د خپل چنګنی ولې نو بیا به شرمېږي نه حیا بدینی ورپسې ځه او په دې کې حدیث د رسول الله مبارک شته ورخه دې کې حدیث دا چې ضربا غیر مبرحین په شرط امام بخاری برابر نو ذکر ذکر نه کا ورپسې ځه خبرنا لا تطيع المرأة زوجها ورمخ کې وي چې خزه به د خاوند اتباع کوي یاد لري ما تسوي چې کوم ځای دا الله نافرمانی وي نه وکړي لا طاعة لمخلوق في معصية ودل درازي في معصية کې بنا کوي یو خزه د انصار زوجت ابن تهالوري ورکړه بنکاح فتمعت شعر رأسها د سر وختي اورجیدا بیماری باندې بخراشي اورال نبی عليه السلام ته ذکر ذلك لو چې زمان د سر وختو اورجیدا جاءت سرد مورها فقالت ان زوجها خاوند هغه ما امر کوي ان اصل في شعرها په سره وصل کم په وختو کې وصل دچا د خذو د وختو خدچا دا په خوا داسې کول دي مالدار او خلکو د غریبانو سر وخت په بیا غشتل نو اوبه خپل خذ په سرونو کې وقودل نو سر به وخت غټ ښکارېدل د خذ سر وخت چې غټي خپل کوي وصلكم فقال لا انه قد لعن الموصلات یا موصلات یسوب د خذو وخت په سر کې پیوس کوي یا چاته پیوس کولی شي په دواړو لعنت دی د خذ ټول اعضاء اندامونه غیر مبتذل دي مکرم دي د دې استفاده منه دا ته پوهیږي په خبر او دې زمانہ کې د خذو وخت خرسيږي دا چې کوم خذ سر ګومس کی دا وخت خرسي ماشومان په دې قصور بیا ګناه د ظلم دی اندامونه نشي خرڅول البته که یو سړی د مرګ بچکیږي په یو اندام باندې ډونیشن لکه وی د ګردې اپریشن کچا ولا ګردا ورنکا چا جګر ورنکا دا بل مری یا وینا دی ورنکل نو دا مری نو بیا خپل اندام بل ورکول شي خو عطیتن هبتن په بیا خرڅول ګناه هغه سړی به ورکوي چې ډاکټر وته وي چې ته نه مرې یو چې بچکی چې بل خو مړ نه شي که نه نو سر ویښتو کې څه د مرګ خبره ده زه سر پسې وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعن امير امراه فقط من بالها نشوزا ويغادا قال هي المراه تقول عند الرجل یو سړی سړی لا يستكثر من هذا سړی ته ډېره فایده نه لري لا يستكثر المصابحه وتا بدلی وي خوخه یا خذا بوډۍ وي فایده نه لري ويريد الطلاق ويتزوج غيرها تقول لا خذ وتزوج بامسكني ما وسط الطلاق مراته خير كتبه ما خذ يتزوج غيري او فانت في حلم من النفقه علي تبحل کې په نفقه په ما کمال نفقه نمرا کې پروا نشته ما طرف په لته کله مرا کې او په قسمت کې تبحل کې ثبت کمال نوبت نمرا کې پروا نشته نو ټیکتا وذلك قوله ولا جناح عليهما ان يصالح بينهما صلحا وصلح خير دته نه خو خاطر یا ګډه ده د جما طاقت نه او ته مال طلاق مرا کو خیر کنه فقرا کې کنه صحبت کې کنه بل خذو کنه ټیک شو واسباب العزل عزل په لغت کې څه ته ویل شي جداوالی دلته عزل څه ته وای دلته عزل دې ته وای چې خاوند د خذ نه جدا شي نه داسې عمل وکړي چې
جما وکي او انزال نشي داسې عمل وکي چې جما وکي د دې متعدد صور دي هغه زمانه کې خو به دا صورت و چې جما به کله کوله خو چې انزال به کله اندام به خارج کړ نو منی بابا خلاق زیاده او ثابت او دې زمانه کې نور قصې پسې ستنې وي خده د شپږو میاشتو ستن وي د کال ستن وي د درو میاشتو ستن وي نو اغستن کې دا سری چې دا کم د رحم دی دې کې څه چل پیدا شي نو بیا علوق نه کوي ګولې خوري خدا بعضې ښځې ګولې خوري هغې دپاره بعضې ښځې څه اپریشن غوندې وکړي چټک مک ورته وباسي رحم خوله ورته بنده کړي نو دې جما کوي نو رحم کې انزال نه کوي او بعضې خلک دا د سیمنټو بوجۍ موجې استعمالوي خیال دې راغلی بهر کې حکم د عدل څه دی ځان پوه کړه که چېرته نیت یې دی که نیت یې دی چې یاره بچي ډېر نه راوړم او حرام دی که نیت یې دی چې لوڼه مې پیدا کېږي بس نه راوړم بلا لوڼه پیدا شي بیا حرام دی که نیت یې دی چې بچي به مې ډېر شي ډوډۍ به څوک ورکوي لوڼه به ډېرې شي خلک پرې غور به کوي حرام لیکن علماو لیکلي دي که چېرته نیت یې دی چې یاره زما دا ښځه ده او دا کمزورې ده او که اوس د دې حمل جوړېږي نو په هغه د دې د مرګ خطره ده په دویم بچي راوړو کې بیا جایز یا په ګېډه یو بچی دی دا ښځه د دې بچو طاقت نشي لرلی کمزورې ده نو خیر دی جایز دی بیا یا د دې بچي پی خرابېږي اوس که دا حامله شوه پی به بند شي بیا خیر دی جایز ده مناسب وقفه جایز ده تاسو پوه شئ په خبره دا مخکې لاړ شوه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عهد د پیغمبر سره چې پیغمبر برانه خبر او تقریر شو او موږ یې انکار نه دی کړی قال حدثنا یو خبره بل وکم عزل د حرین بغیر د هغې د اذن نه نشي کولی ځکه بچی د هغې حق دی چې څنګه ستا حق او عزل د امیر بې د هغې د اذن نه کولی شي ځکه مقصد د امیره استفراش نه دی مقصد خدمت دی بچی د امې حق نه دی مخکې ده اخبرني عطاء سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعمل والقران ينزل یعنې موږ یې منې کړي نه یو ها وعن عامر بن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن انس عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صبرنا سبيل فقلنا نعبد رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانه قیدیان سبیان مونږ عزل کوو مونږ وې عزل ولې کوو که چېرته اوس ورسره جما وکړو دا حامله شي نو بیا نه خرڅېږي نو د پیسو هم ضرورت او دې خوا هم اشتیاق هم و جما ته نو فسألنا موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او انکم لتفعلون دا کار کوئ دا عزل قال درې ځلې ووایي ما من نسمة کائنة الى یوم القیامه نشته یو دې روح چې کائن دی د الله په علم کې تر قیامته پورې الا هي کائنة خامخا په دغه مخکې کائنة فی علم الله مراد دی او دویم کائنة فی الخارج والدنیا مراد دی خامخا به پیدا کېږي عزل مان نو هسې که د زړه د خوشحالۍ دپاره کې کوه نور عزل معنی نشي ګرځېدی کوم بچی چې الله مقدر کړي لازما به پیدا کېږي ګولی به کار پرېږدي اغستن به کار پرېږدي یا بوجګۍ به د ډز نارې کړي ورپسې شه بس بکو مولانا صاحب دې شیرونو ته بوجګۍ نه کېږي نه جلسه یو کس وفات شي ته د پیسو واقف دي دا څنګه په اخر کې چا سره چې چا نکاح کې مړه شي سلام جماع ضرورت کا حق ہے زوج کا نہیں مطلب کیا ہے جماع خود حق ہے تخاوت حق ہے تخاوت ہے جماع بچے خود حق نه دی چې کله خود حقوق واړو جماع سره جماع وکړه او خاون ورته انکار وکړي په ګناهګاري کې نه دا معنا په بهتر راځي اسپیټالونو کې وینا خون خرڅېږي ګناه ده ما خبره نه کوله
ورپسې